بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په دې سبق کې موږ دا خبره شروع کړې وه چې دا فعل چې څومره هم معمولات دي، مفعول به دا متعلق ته جار مجرور دي، مفعول ماهو ده، مفعول له ده، او یا ظرف ته، دا ټول چې څومره هم دي د فعل معمولات دا باز په باز باندې مقدم کولای کېږي. یو خدا چې کوم څه اصل وي او څه تقاضا داغي د عدول نه وي نو هغه مخکې کولای کېږي. لکه په کلمه کې فاعل چې دا مفعول نه مخکې وي، دغه فاعل په کلمه کې اصل وي نو دا فاعل همیشه لپاره مخکې وي، او کچرته تقاضا د عدول ور دي نه جو دا اورېدو وا جو بیا به دا ورسوږي کنه که تقاضا د عدول نه و نو بیا به دا همیشه لپاره مخکې وي. فعل بیا فاعل بیا بس اقوى نو متعلقات وي. او یا لکه موږ د دې لپاره د مثال وی لکه د هغه فعل متعدی چې دوه مفعول غواړي نو په دوه مفعول کې د اولنې مفعول دا به همیشه لپاره مقدم وي چې کله تقاضا د عدول نه وي، ځکه چې دا د دې مستملې جوړېدو صلاحیت لري. نن دویم سبق کې دویم وجه دا وي چې کوم څه چې مخکې کړل شوی دی نو هغه اهم وي، د اهم کېدو د وجې نه هغه مخکې کړل شوی. یعنی لکه مثال لیکل لکه قتل الخارجي فلان، نو دلته قتل فعل الخارجي مفعول به فلان فاعل له، نو فاعل وسو شوی له مفعول مخکې شوی له، ځکه چې د شر نزان بچ کول دا ډیر زیات اهم، نو ځکه دا اهمیت توجه نه دا مفعول مقدم شوی له. یا دا کته دا مفعول مخکې نه کې نه دا متعلق مخکې نه کې نو په معنی کې بخلل راوځي، په معنی کې بخلل لپاره مثال وو. او یا دا کته پکې دا ونه کې د فاصله خیال بونه ساتل شي دا وګورئ. او لأن ذکره یا دویم وجه چې د فعل بعض معمولات په بعض باندې مقدم کولای کېږي، د دې دویم وجه دا ده لأن ذکره اهم، چې ذکر رسو ذکر ذلك البعض الذي یعنی ذکر د هغه بعض کم چې مقدم کړی شوی دا اهمي. وذل غیر خبره کې چې جعل الاهمیه ها هنا قسيما لكون الاصل التقديم وجعل في المصلح شاملا له لغيره من الامور المقتضيه للتقديم. یو قسم ده یو قسیم ده، قسم دي ته لګيږي لکه ګوره مقسم، زما مثال در کومه کلمه دا مقسم ده، د کلمې درې اقسام دي، اسم فعل او حرف، او دا اسم او فعل د یو بل قسیمین دي. نو مقسم دا اصل وي، بیا په دې کې اقسام وي، نو قسم او مقسم دا دواړه جمع کېدای شي. لکه زما زید دا هم اسم ده او هم کلمه ده، هم زید ده هم زید هم کلمه ده یعنی مقسم ده او هم قسم ده، خو دوه قسمین د یو بل سره نشي یو ځای کېدلی. لکه زم زید اسم ده خو فعل نه دی، ځکه اسم او فعل د یو بل قسمین دي. نو دلته کې مصنف رحمت الله علیه ولګېدو اهمیت دلته کې دا قسیم وګرځو چې اصل چې نه دا تقدیم ده خو کله کله اهم، او په مستملی په باز کې دا خبره کړې وه چې کوم ځای کې مستملی اهم وي نو هغه مخکې کولی کېږي، هلته کې هغه قسم ګرځولی پوه به باندې خبره کوي. وجعل الاهمیت ها هنا قسیما، ودل کې دا اهمیت قسیم ګرځولې ده لكون الاصل التقديم، ځکه اصل چې دا تقدیم ده یعنی اصل چې دا هو تقدیم ده، خو دل کې دا اهتمام چې دا اهمیت چې اوس اهم وي نو دا ځکه مخکې کړل. نو بعضی کسان په کې دا چې را صرف دغه خبرم پوره ده چې مفعول به اهم دی ځکه مخکې کړل دا معمول اهم دی، ولی مګر خو صرف په دې خبر باندې واځي کړنه کیږي بلکې وجه بیان چې څه وجه ده چې د اهمیت ملو شوی ده. وجعلها في المصدر اليه شاملا له ولغيره، او په ګرځولې ده د اهمیت په مستملې کې یعنی په باز د مستملې کې چې هغه شامل دی ته هم او د دین علاوه نور ته هم من الامور المقتضيه، هغه امور چې هغه مقتضی دي تقدیم. والموافق للمفتاح، او دغه موافق دي د مفتاح یعنی مفتاح العلوم ولا هغه دغه شان خبره ذکر کړی ده. ولما ذكره الشيخ عبد القاهر، وکله چې شیخ عبد القاهر رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې ان لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الاصل غير العنايه والاهتمام، چې منګه پرې علم المعانی مالکه دسی یو خبره نه مونډلې، دسی یو جزئیه نه مونډلې چې هغه دا خبرو کې چې دلته کې دا معمول ځکه مخکې شوی دی چې دا اهم دی، یعنی صرف دا اهتمام د وجه نه اوسې چې مخکې کړي بلکې دا اهتمام وجه بیانې، اهتمام وجه بیانې چې لکه دا څه ولې اهم دی. وإنا لم نجدهم مغني مندلد اعتمدوا جسب اعتماد کړه په تقدیم په مخکې کولو د وسیس کې یجري مجرى الاصل چې اگر دی
قائم مقام د اصل غیر العنایه والاهتمام علاوه د توجه او د اهتمام نه ولکن ينبغي لیکن بکار دا ان يفسر وجه العنایه چې دوی تفسیر وکړي د وجه د اهتمام بشین پس شي سره ويعرف له معنى او دغه شي د پاره او معنا او مرتبه دا دو پیجنی وقد ظن كثير من الناس انه يكفي او ډېر خلکو دا ګمان کړل چې کافی دی ان يقال د دې څه ویل شوی يقال چې قدم للعنایه چې دا د توجه د پاره د اهتمام د پاره مخکله شوی دی ولکونی اهم من غیر ان يذكر بغیر د دې چې ذکر کړل شي من اين كانت تلك العنایه وبمكان اهم چې دغه توجه د کم ځای نه ده او بس په ذریعہ سره دا خبر اهم ده فمراد المصنف بالاهميه ها هنا الاهميه العارض نو سے ويدل کہ آئے قسیم او دل قسیم ول قسم ول کر دولے نو يدل کہ مصنف رحمت الله علیه اهمیت دې قسیم کر دولے لان عام اهمیت نه مراد بلکې هغه اهمیت چې متکلم هغه ته توجه کړي یا سامع دا هغه اهتمام کړي پوه شئ دغه عام اهمیت نه مراد نو دلته کې دا قسم ذکر کړل چې دین هغه اهمیت مراد ده کوم چې مخاطب ته دای مبارک پته فمراد المصنف بالاهميه هنا الاهميه العارضه يعني هغه اهمیت کوم چې عارض کیږي دا بحسب اعتناء المتكلم فسبب د توجه المتكلم باندې او السامع يا سامع بشانه يا شان دا تقديم والاهتمام بحاله او اهتمام دای په عمل لغرض من الاغراض لکه پوښتنه به معنی نو دای قسم دلته څه کړول لري چې دین عام اهمیت نه مرادو بلکې هغه اهمیت مراد کوم چې ته عارض شوی دی یعنی یاخذ سامع ته توجه د وجنه د متکلم او د مخاطب ته توجه او د اهتمام د وجنه پوښتنه یعنی مجرد اهتمام بلکې هغه وجه به بکاري چیرته لګي د سره وجه دا مخکې شوی دی كقولك قتل الخارجيه فلان نو دلته دا قتل فعل الخارجيه مفعول به دی او فلان دا ولا فاعل دی نو دلته دا خارجي مقدم شوی دی په دې باندې ولي لان الاهم في تعلق الفعل هو الخارجي دغه اهمیت دلته چې تعلق د قتل د خارجي سره المقتول کم چې قتل کړی شوی ليتقلت الناس من شره چې خلق د شر نه جنده بچ کړي شي دا پوښتنه به معنی نو دلته دا خارجي دا شرط هم سیواو نو چې فعل تعلق اول لري مفعول سره راشي بیا ورته فاعل سره راشي ځکه چې د پرې شر باندې خلق چې دا خفو چې د شر نه خلق راشي ولأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى إيه دا مفهوم دا فعل مودغه متعلق دا هلا مقدم کیږي کته متقدم نه کی رسل کی نو بیا په معنی کې خلال لذي لگا الله تعالی فرمای وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه دلته درې خبرې دي وقال رجل مؤمن چې رجل مؤمن ویلو رجل مؤمن څوک من آل فرعون د فرعونانو نو او درېمه خبر یکتم ایمانه خپل ایمان پټاو نو کدی څه ویل شوی چې وقال رجل مؤمن يكتم ایمانه من آل فرعون اول دا خبره درې خبرې دي چې دا سړی مؤمنو ویم دا چې د فرعون د خاندان نه وو او دریم دا چې هغه خپل ایمان پټاو نو کدی څه ویل شوی چې وقال رجل مؤمن يكتم ایمانه من آل فرعون نو به مطلب دا چې دا سړی مؤمن دی او د فرعون د خاندان خپل ایمان پټاو خبره ده څه منګو درې خبرې مقصود دي چې سړی مؤمن دی فرعون د خاندان نه دی او خپل ایمان پټاو نو کته دا ورستو کې نو بیا مطلب دا شي چې سړی مؤمن دی او د فرعون د خاندان نه خپل علم خپل ایمان پټاو خبره خو دې نه کنه ویږي بیا به دوه خبر راځي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه فانه لو اخر کته دله مؤخر لشي من آل فرعون عن قوله يكتم ايمانه لتوهم دا پیرسم نن راغله دوه منټه ټول ټول مکوي دوه منټه را پاتې دي يكتم ايمانه دې پټوي ایمان خپل لا توهم چې د پاره چې وام کړه انه من صله يكتم چې دا صله يكتمون دي اي يكتم ايمانه من آل فرعون دا به مطلب فلم يفهم نبي بنا فهم انه ذلك الرجل كان من ابتداء صله دون لكن د فرعون نه کړل والحاصل انه ذكر کچره دا ذکر لشي لرجل ثلاثه اوصاف ذكر لرجل ثلاثه اوصاف چې ذکر کړل شي د سړي لپاره درې اوصاف قدم الاول الاولنی مخکې شوی یعنی مؤمن لکونی اشرف ذکر اشرف ثم الثاني بیا دویم په درې مازه مخکې شوی الله يتوهم خلاف المقصود لأن في تأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة بل دا کنه کده دا مؤخر کې نو فاصله رعایت په نساتل کېږي فاصله موږ کویل د قرآن مجید آیاتونه اخر ام واس کول ته ویل کېږي لکه الله تعالی فاوجس في نفسه خيفة موسى نو دینه مخ آیاتونه کده چې فاوجس في نفسه کده چې ویل شوی چې فاوجس
موسى خيفة في نفسه نفاصلي رياض لنو ساتل شي واسو بلی منه او لان في تاخير اذا جو تاخير کی اخلالا دا خلل غرده ولګي بالتناسب سره يعني په مناسبت سره كرعاية الفاصلة لكرعاية ساتل فاصلة فأوجز في نفسه خيفة موسى بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل دلګه فأوجز في نفسه خيفة موسى مطلب دا دی چې موسی عليه السلام محسوس کو پخ پس لکی یرا نه اوجز فعل موسی د فاعل خيفة مفعول به في نفسه جار مجرور متعلق ده نو لګي دا جار مجرور او دا فاعل دا مؤخر شوی او جار مجرور او مفعول مقدم کړی شوی دی د پاره چې فاصله رعایت ستل شي لأن فواصل الآية على الألف زغد فواصل لدغ آياته ده بألف باندي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إنما صنعوا كيد سائر ولا يسائر حيث أتى نطول آدي نكذا بغنى نبيا بلك فأوجد موسى في نفسه خيفة براغله نبيا بلك فواصل رياض بن موسى تلشوا خوش کوم دې سره دا سلورم فصل ختم شو ان شاء الله بل بیا وایو